دا یو منچي خو به تاسو ډېرې پخ کړي خو ډېرې اوږدې طریقو باندې خلک تاسو ته ریسیپي ښیي او تاسو به هم اوږده طریقه کړي. نن تاسو له اسانه طریقه در کوم لګیم. لکه دلته ما یو غټ پیکټ منچي واغستې، یو غټ پلیټ، هغې کې مې 2 ګیلاسه اوبه واچولې او 1.5 کیلو پی مې پکې واچول. تاسو پې له اوبه ور پی یو ځای کوئ چې هغه جوش واخلي، بیا پکې منچي واچوئ. ګورئ تاسو نه به هم داسې غوټه غوټه شي. نو ګورئ دې کې تاسو ته ښکاري، خو خیر زه یې مخته پکې طریقه کوم، ما نه به صحیح شي. نو دې کې به بیا چې کله دا جوش وکړي که نه، داسې 2 منټه پخې شي، نو تاسو به دې کې ګاجرې واچوئ. دا ګاجرې به ورته کدوکش کوي او ګاجره ډېره زر نرمېږي، خو چې څومره دې کې دا کرنچ کوي دومره مزه کوي. او ورسره به خوږوالي دپاره چیني هم ور واچوئ چې څومره چیني تاسو استعمالوئ. او دې کې به اوس مونږ واچو فرني. فرني چې ده تاسو 2 چمچې جوړه کوئ، نیمه پیالې پیو کې جوړوئ، اوبو کې جوړوئ، څه کې جوړوئ، ستاسو مرضي ده. او چې دلته دا جوش وکړي نو دې کې به تاسو اوس فرني واچوئ. او چې بیا فرنۍ سره به یو جوش وکړي. نو ما پکې ټوله وانچوله که نه، ځکه چې زه د دې ټینګوالي ته ګورم، دا به ډېر زیات ټینګ شي. نو بس وګورئ دې ځکه د دې ټینګوالي پته لګي. بس دا چې څنګه یو جوش وکړي، دې لاندې به زه ګیس بند کړم. او دې کې به واچو یو د ملایي پیکټ. د ملایي پیکټ چې دې سره د دې هر یو سویټ ډیش چې کم دی که نه، د هغې مزه سمه اعلی شي، سم خوند وروړي که نه. نو ځکه زما خوښي، ما پکې نیم واچولو، نیم نه زیات، نور مې پرېښو. از تاسو ته اخر کې ښیم چې څه ورسره کوو به که نه. او ځینې خلک هر شي کې کویه استعمالوي، هر چا یو خپله طریقه یي که نه. او څوک پکې کنډنس ملک استعمالوي. نو چې کوم شی تاسو ته اساني کوئ. نو بس وګورئ دې کې څومره مزېدار رنګ یې وروړو. اوس دې کې دا بالکل تیارې شوې. او دې کې تاسو چې تاسو ته دا داسې ټینګې ښکاري، نو دا نیم سیر پی ما هم دې دپاره پرېښو، 2 کیلو پی و، نو نیم سیر پی به پکې لکه نور زه اوس به د هغه خوا پی پراته دي او پکې واچوم چې دا تاسو څونه نری کوئ. ولې چې دا بیا ډېر زیات داسې ټینګوالي وکړي، داسې شي لکه ته وایې که حلوا ده، کیر په شانتې نه لګي، او دا مونږ ته لږې نری پکاري. نو بس دې کې تاسو خپل منپسند فروټونه اچولی شي، لکه سیب شو، کیله شوه، سټرابري شو، چې سم پکې اچول غواړي. ښه داسې ډرای فروټ هم تاسو دې کې خپلې مرضۍ سره اچولی شئ. ما اوس څه وکړو، ما هغه ملایي پیکټ کې چې پاتې وه عامې پیالې کې واچولو، هغې کې مې لږ شانتې پی واچول، مکس مې کا. ولې چې خالص ملایي خو پې نه شم اچولی، هغه خو ټینګه وي. او د پاسه پې دا عام ګازرې چې دي هغې نه لږې پاتې کړې وي، کش کړې مې چې عامې پې واچولې. د دې دومره مزه لګي که نه، دومره مزېدار دا لګي که نه. دا چې تاسو کله جوړ کړئ تاسو ته به آیډیا وشي. ډرای فروټ تاسو ته مې ویل چې خپلې مرضۍ سره پکې اچولی شئ. فرش فروټ هم پکې اچولی شئ. ډرای فروټ نه زیات فرش فروټ ما ته مزه راکوي که نه، چې څومره زیات تاسو پکې واچولو. او دا تاسو دې نه هم زیات نری جوړولی شئ. پی پکې وروستو واچوئ، ښه ډېر پکې واچوئ چې لږ نری شي. او که نه دې مقدار کې غواړئ. خلاصه د ډېرې A1 کلرفول منچې مې کې تیارې.